احتیاطي تدابیر چې موږ اپنا کو او ځان د شوګر نه بچ کو. نو ټایپ 1 چې کوم دی دا زموږ سره دا سره چې دا زموږ سره یو اټو امین دی چې کوم نه پریونشن نه کیږي. ټیک ده. اوس خبره کوم وسه باندې په ټایپ 2 باندې په ټایپ 2 چې کوم شوګر موږ ځان داغه نه څخه هم بچ کو چې موږ د شوګر ونشي. نو اول نمبر باندې خبردارا چې موږ له هیلث ډایټ پکار دی، موږ له صحتمندانه خوراکونه پکار دي، یعنی موږ ها خوراکونه پکار دي کوم خوراک زموږ وجود ته پیدا رسوي. ټیک ده. موږ چې کوم سبزیانو استعمال پکار دی، موږ فروټ استعمال پکار دی، دا شان کې نور صحیح کوم خوراکونه دي موږ دا پکار دي. ټیک ده. تاسو سره ځان بچ کئ، تاسو کوم د ډایټ ذات خوراک نه ځان بچ کئ، غیر بیٹه ما خوراکونه مکوئ. تاسو ماول کې وایي چې سهار چې اوس کو او دا کوم شوګر چې کوم ځان دی خو بچیم نسکی، خو بیا هم د کسره کې پیکټ چسکی دا استعمال دی. بیا 10 بجو ټیم کې خوراکونه مکوئ، ناشته بیا مکوئ. دا شان کې ماسپین خوراک وکړئ، ماسپین بس بیا خلک بیا چسکی، مازګر کې بیا چسکی، ماخام چې خوراک وکړئ موسم نه وخت بیا خوراک کوي. نو ډېر غیر ضروري خوراکونه چې کوم ادامه استعمال وسی شو په خوراک باندې څه وکړئ، په خوراک باندې کنټرول وکړئ، په خوراک باندې څه وکړئ، په خوراک باندې کنټرول وکړئ. غیر ضروري خوراکونه مې استعمالوي. ټیک ده. دا شان کې د شوګر ډېر زیات کم استعمال کوئ. که چېرته کې تاسو چای استعمالوئ د چای استعمال کم کوئ. دا شان کې کولډ ډرنک استعمالوئ کولډ ډرنک استعمال کم کوئ. هغه چاول استعمالوئ نور ډوډۍ تاسو ډېر زیات استعمالوئ نو د هغې څه وکړئ د هغې استعمال کم کړئ. ټیک ده. دا شان کې ساره لو شوګر اخلئ. مې خبره چې کم نه پرې شوګر کې را که چېرته کې تاسو په خوراک کې کم شوګر اخلئ نو تاسو شوګر بلې سیوا کوي وجود کې، او که چېرته کې تاسو شوګر په سیوا مقدار سره اخلئ الریډي بس تاسو وجود کې چې کم نه شوګر لیول سیوا کیږي. چې کله تاسو شوګر لیول سیوا کیږي تاسو به د شوګر ناروغي کیږي. نو تاسو څه کوئ د شوګر مقدار چې کم نه د خوراک کې ډېر زیات کماله. ټیک ده. دا شان کې ریګولر ایکسرسایز کوئ. ریګولر ایکسرسایز خامخا نیمه غنټه چې کوم تاسو واک کوئ ایکسرسایز کوئ. او که دا زنانه دي که دا نارینه دي داسې ګوره بر خپل کور کې په صحن کې ګرځي، زنانه په صحن کې ګرځي. دا شان کې کم نارینه کم کسان چې کوم دي هغه ورسره کې هغه به هات وزي مازیګر کې وزي سحر کې وختي پاسي سحر کې ګرځي جیم ته دا شان کې ګرځي سبا کې خپل ایکسرسایز کوي. ټیک ده. دا شان کې ویټ کنټرول خپل وزن باندې چې کوم دی په خپل وزن باندې کنټرول وکړي. څه خلک داسې کوي چې هغه میډیسن استعمالوي، دا میډیسن استعمال سره څه کوي هغه خپل وزن کوي. نو که چېرته کې هم تاسو زما دا میسج اورئ، که چېرته کې هم تاسو زما دا پیغام اورئ تاسو که چېرته کې وزن کموي تاسو دوه کاره وکړئ. په خوراک باندې پابندي ولګوئ، خوراک کم کوئ، پرهیز وکړئ. صحیح ده. دا شان کې څه کوئ ایکسرسایز کوئ. د خوراک کموالي له وجې نه او د ایکسرسایز له وجې نه څه کېږي تاسو وزن کنټرول شي، تاسو وزن به کم شي، موټاپا به هم ختمېږي. ټیک ده. او دغه شان کې بل چې کوم څه کوئ تاسو سټرس کنټرول وکړئ او د سموکینګ نه ځان بچ وساتئ. سټرس مین چې کوم نه سبا زیاتره خلک چې کوم ټینشن دی، ډیپریشن دی، انزایټي ده، تاسو بس سټرس باندې فوکس وکړئ چې تاسو سټرس شي کنټرول شي. تاسو سټرس به سره کنټرول کیږي، هغه ایکسرسایز سره کنټرول کیږي. دا ایکسرسایز چې کوم دی تاسو سره کومک کولای شي، مدد کولای شي بس کې د سټرس په کنټرول کېدو شي. چې تاسو یو ایکسرسایز کوئ هغه سره تاسو سټرس هم کنټرول کیږي. بل څه کوئ تاسو ریګولر ډاکټر ته ځئ او ډاکټر سره خپل معاینه کوئ، چیک اپ کوئ چې یاره تاسو شوګر چې کوم دی سیوا دی نارمل دی کم دی سره کم دی چې هغه به تاسو ته څه کوي هغه به تاسو ته ال کې دا غي مطابق څه کوي تاسو علاج کې. ټیک ده. دا زموږ سره پریونشن دي چې پریونشن باندې خبر ورکړه. دا زموږ سره احتیاطي تدابیر دي چې په باندې تاسو خبر ورکړل تاسو کوشش دا وکړئ چې په دې احتیاطي تدابیر باندې عمل وکړئ او خپل ځان چې کوم هغه څه کې د شوګر نه بچ کړئ.